السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سواد زم مراد علي خان یم دا وخت د سواد تحصیلي چارباغ کې موجود یم سواد کې چې تاسو وینئ نن سبا یو شخړه روانه ده چې ایکسپریس وے روان دی جوړیږي په دې باندې ډېر زیات خلک چې خوشاله دي خو چې کم دغه ځای کې د زریز مکې دي دغه چې د چا ځمکې دي او په کم ځای چې دغه د موټر وے د میپ جوړ شوی دی دغه خلک چې کم متاثرین دي هغه په دې باندې خفه دي او هغې دغه د احتجاجي لړۍ چې دغه شروع کړې ده دې نه مخکې هم په ریکورډ کې احتجاج شوی بیا په سواد پریس کلب کې نن په تحصیلي چارباغ کې تقریبا هغه لنډاکي نوال او تر کالام پورې ځای په ځای چې کم څه کم متاثرین دي هغه وخت په وخت په لغه احتجاج چې دغه شروع کړی دی اوس چونکې دا وخت یو تحریک جوړ کړی دی او دغه تحریک نن یو ګرانډ جرګه د چارباغ کې راټوله شوې ده د دې د چارباغ یو سیاسي مشر او دلته سابقه ضلعي کونسلر چې کوم دی محمد خان سره موجود دی دی هم دلته چې خپل وینا وکړه او په دې احتجاج کې شریک دي سره خبره کو محمد خان د دې خلکو مطالبه سره خاص بسم الله الرحمن الرحیم د ټون لاول خو تاسو ډیره زیاته شکریا مطالبه دا د چې موټر وے چې د خو د سواد ته ترقې د پاره دی په دې موږ ډیر زیات خوشاله یو کوم روډونه چې جوړیږي او مطلب دا ترقی راځي په هغه خوشحالي پکار ده خو چونکې د دې یو فیزیبিলিټي رپورټ چې د اریګیشن جوړ شو مخکې د ریسین په دې غاړه نو د قوم دا مطالبه ده چې دا نه وای چې نه دی جوړیږي خو په زرعي ځمکو دی نه جوړیږي او د سین په دې کناره دی جوړ زما خیال چې پاغه کې وزیر الله صاحب ته او مراسید صاحب دا ویم چې تقریبا 8 کیلومتر زما خیال چې هغه روډ فاصله پلندو کیږي هم نو کچره دا د سین په غاړه شي او د زرعي ځمکو نه بچ شي نو د خلکو ډیر زیات تاوان او نقصان دی چې هغه په زرعي ځمکو په شکل کې مطلب دا غو بیروزګار کیږي زمو خو دغه نامدن دی سواد خو سیاح علاقه او زراعت ولا علاقه کارخانه خو دلته شته نه نو لہذا زموږ زرعي ځمکې دي د خدای په خاطر زما خپل حکومت ته زما حکومت ته زما وزیر الله صاحب ته زما مراد سید صاحب زما کشر دی زما ډیر عزت کوي دوه زما ډیر عزت کوي زاغه ته درخواست کوم چې مهرباني وکړي په دې نظر ثاني وکړي موږ سره کې ناستل غواړو ډي سي صاحب جنید خان ته ویم او اي سي صاحب چارباغ ته ویم چې یاره ممکن په دې کې باقاعده ډیلیګیشن جوړ شي څنګه چې د ملم جبه مونږه ناسود سي ام صاحب سره یو خبر یو حد ته ورسیده او روانه ده د غرنګ دا چې دا نو دا هم په خطر قال شي کچري مونږه ټیبل ټاک سکه ناستو ټیک ته مخکې مشران دوی سره ناستي خو دا سې د چې څه خبره دا سې چې مونږه په کول غواړو څه خبره به دا سې چې مونږ بنې په مونږ به پوه کی نو ان شاء الله مسله به حل شي تاسو چې موږ سره کینی او موږ مطمئن کې او موږ یو ځای بالکل مونږ به مطمئن کو مونږ به مطمئن کی څه خبره به دا سې چې مونږ به پینې پوه مونږ به پوه کی نو موږ ترقی غواړو خو لکه دا چې د قام نقصان نه دی تاسو د اواز تاسو چې زما کشر زما ډیر عزت کوي دغه اواز تاسو د وزیر اعلی ته یا مراسید ته نه رسي چې یاره بجای د دې تاسو نن د احتجاج کې شریک چې مخکې تاسو رابطه شوی دا احتجاج اصل کې دا مشران چې دوی مخکې ډېر پروګرامونه کړي خو چونکې زه پکې اوس دا یو هفته شوی چې انوال کړم نو ان شاء الله زما امید ده اوس هم د ډي سي صاحب سره باقاعده مشران ناستي په 2 بجې باندې هم د صوبایي حکومت په تر باندې او جنید خان ډېر یو زبردست انسان دی چې سم مسله راځي په خطر قال کولای شي تاسو امید نشته په محل کې جی امید شته څنګه چې بالکل شته جنید خان چې دا زموږ د سواد ډي سي دی او هغه په دې خبرو پال کول باندې پويږي د ملم جبه خبره شو یا دا شو ان شاء الله حل بشي ډیر مننه څنګه چې تاسو د محمد خان خبره او تاسو وسوم نه چې دلته چې احتجاج روان دی باقاعده دلته په دې احتجاج کې تاسو کته شي چې مختلف سیاسي ګوندونه چې هغه به شریک دي د مسلم لیگ نون چې کوم دلته حلقه پی کې 3 ام پی سردار خان او د سابقه ضلع ناظم محمد علي شاه خان او ناظم ابراهيم خان دا هم دلته موجود دي سره د پاکستان پیپل پارټي چې کوم د ان امیدوارو ډاکټر امجد هغه هم او د سره د نورو مختلفو پارټیانو خلکو چې هغه په دې کې ګډون کړو د دې علاوه چې په ګڼ شمېر سره چې کوم متاثرین دي د زرعي ځمکو دغه متاثرین چې هغه ناست او غي باقاعده تاسو کته شي چې تورې جنډې چې هغه پلاس کې نیولې دي او دغه خپل احتجاج ریکارډ کوي مطالبه هم دغه یو ده دغه یو غوښتنه کوي د خپل وزیر اعلی نه او د خپل منسټر نه چې کوم د انچ منسټر چې دغه میپ چې کوم جوړ شوی دی دغه په دغه نظر ثاني وکړي شي او د دې هم د مطالبه ده د سواد د خلکو هم د مطالبه ده چې دغه ایکسپریس وے چې کوم دی چې دا په زمکو کې راځي نو په کال چې دا دی په سین په غاړه باندې راشي تر دې مخکې با مراد علي خان اجازه ورکړي الله پامان